سلامونه شهرزاد شاه خبره کوم دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ په دې وروستیو څو کالو کې چې لکه څه کېدل په پاکستان کې او د میډیا په ذریعه باندې یو مخصوصه بیانیه جوړېده تقریبا د 2014 نه 2014 نه دی خو چې په هغې کې نفرت په هغې کې انتشار او په هغې کې د ادارو ترمنځ او د عوامو ترمنځ درس پیدا کول دا ټول چیزونه په هغې کې شامل وو د هغې دپاره مخصوص صحافیان چې کوم دي نو هغه به استعمالېدل او د هغوی د دغه نه مخکې څه خاص کریډیبلیټي نه وه خو چې کله تا یو پراجکټ شروع شو چې زه به ده ووایم چې دا جرنل پاشا نه شروع شوی بیا ظهیرالاسلام شو بیا جرنل فیض حمید شو او دا دغه وخت پورې را روانو نو بیا په دې کې داسې صحافیان هم را پیدا شو چې هغوی باقاعده په مختلفو ذریعو باندې به هغوی ته پیمنټ کېده او هغوی براینام صحافیان وو لکه چا پیژندل هم نه خو چې کله د پراجکټ لپاره هغوی استعمالېدل نو هغوی په مختلفو طریقو باندې استعمال شو دا نن چې موږ په پاکستان کې کم حال وینو او په 2013 کې چې په موږ باندې کوم حکومت نافذ شوی په پاکستان کې او لس کاله چې په خیبر پښتونخوا کې کومه پارټۍ حکومت کړو د 2013 نه والا تر 2022 پورې دا دغه مخصوص ایجنډې لاندې راغلو په دې کې یو صحافي چې کم دی چې موږ ته صحافي خو نه شو ویلې خو ځان ته به صحافي وي هغه پکې یو موحد پیرزاده هم دی دا موحد پیرزاده چې کم دی نو د ښځې په نوم باندې او د مور په نوم باندې دوی یو آنلاین جریده ورته ووایه یا یو پروپاګانډا خو به د په خپل پروګرام کې ګوره په ټي وي باندې خو دې به څنګه کمپنسیټ کوو دله به څنګه پیسې ورکول کېدې نو په 2/3/2020 باندې د یو کمپنی وا هغه یو ماهنامه ګلوبل ویلیج سپیس وته وي SVS هم ته تاسو ویل شي هغه دا سکارو چې د عمران خان حکومت د معمولی چې لکه چاته بینوم هم نه معلوم دا آنلاین ماهنامه چې کومه ده نو دای په سنټرل میډیا لیست کې واچوله یعنی دا د غټ ټي وي چینل چې کومې دي یا کومې غټې ادارې چې کومې دي نو هغه په سنټرل میډیا لیست کې راځي دا ډېر ګران کار دی په دغه کې ځان ورنیستل ځکه چې ستا د یو اشتهار چیک چې تا ته میلاویږي نو هغه بیا په کروڑونو روپو باندې وي خو موحد پیرزاده چې کوم دی نو هغه ډېره زبردست پروپاګانډا هم کوله او نن هم د پاکستان نه اوس تښتېدلی دی په امریکا کې ناست دی او هغه د پاکستان د ادارو خلاف د پاکستان د فوج خلاف لګیا د خبرې کوي او په معاشره کې اوس هم هغه درز او هغه انتشار پیدا کوي لکه دا څنګه چې مخکې یو خاص مقصد دپاره دوی کوي زه به تاسو ته ووایم چې په 3/2/2020 باندې چې کله د SVS په سنټرل میډیا لیست کې شامله شوه نو دا نجمه پیرزاده او د مور په نوم باندې چې د موحد پیرزاده ښځه او مور ده د هغوی په نوم باندې دا دغه شوی نو دوی ته د مختلفو وزارتونو نه بیا چکونه راتلل خاص کر د تحریک انصاف په حکم باندې زه به تاسو ته ووایم چې د ریلوې د وزارت نه دوی له چک نمبر 158379 چې کوم دی د هغه په ذریعه باندې پیسې ورکړی شوې د یوټیلیټي سټورز کارپوریشن نه دوی له د 10584 چک نمبر په ذریعه باندې دوی له پیسې ورکړی شوې د سنټرل ډایرکټریټ اف نیشنل سیوینګ نه د D201569 نمبر چک په ذریعه باندې هغه له پیسې ورکړی شوې د نادره ته حکم وشو چې پیسې ورکړي نو هغوی ولا په 6383 چک نمبر باندې پیسې ورکړي انفارمیشن او براډکاسټینګ ډپارټمنټ ته حکم وشو چې هغه له پیسې ورکړي نو هغوی یو چک د 8897 نمبر چک هغوی له ورکړه بیا بېنظیر انکم سپورټ والا ته وویلو شو چې موحد پیرزاده له پیسې ورکړي نو هغوی په B73049 چک نمبر باندې هغوی له په کروڑونو روپۍ ورکړي د هغې نه پس بیا انفارمیشن اینډ براډکاسټینګ ډپارټمنټ ته وویلي شو چې دوی ته پیسې ورکړي نو په 8980-256 نمبر چک په ذریعه باندې هغه له بیا په کروڑونو روپۍ ورشوې بیا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي ته ویلي شو چې تاسو SVS موحد پیرزاده له پیسې ورکړي نو هغوی والا په 1005511 نمبر چک باندې پیسې ورکړي دا تر اوسه پورې هغه ته چې کوم پیمنټ شوی دی نو دا تقریبا چې 19 کروڑ روپۍ هغه ته په دې کې پیمنټ شوی دی دا وړه ورکړی شوي دي د دې نه علاوه چې کله بیا د تحریک انصاف حکومت ختم شو نو د اوس هم محکمه انفارمیشن او براډکاسټینګ ډپارټمنټ ته شپږ چکونه چې کوم دي نو هغه ورته پینډینګ دي
د هغې ورته بیا هغوی دغه نه کوو پیمنټ نه کوو او نه یا پاکستان صحت کارډ چې کوم دی هغوی ته هم چې تاسو دله پیسې ورکوئ نو یو چک د هغوی له طرف هم پینډنګ دی نو دا اوس چې محیط پیرزاده ناست دی په امریکا کې یو غر غوبل جوړ کړی دی نو مطلب یې دا دی چې زما په خیال زما دا شپږ چکونه یا اووه چکونه چې زما پاتې دي نو دا هم راته ریلیز کړي نو دې ټولو نه به تقریبا چې بیا کم از کم څه 86 یا 87 کروڑ روپۍ جوړیږي د دې نه علاوه چې په ایر ټایم باندې هغه کومې پیسې اغوښتې دي نو هغه تقریبا 22 لاک روپۍ میاشت هغه اغوښتې ده په ایر ټایم باندې او دا پروګرام چې کوم دی نو دا به انفارمیشن ډپارټمنټ سپانسر کوو لکه دا پیسې هغه چې په کوم ټي وي چینل کې کار کوو نو هغه ټي وي چینل هغه دا پیسې نه ورکولې دا پیسې به د پاکستان انفارمیشن ډپارټمنټ زما او ستاسو له ټیکس چې کومې پیسې دي هغوی به ورله دا پیسې ورکولې او هغه بیا محیط پیرزاده ته رسېدی 22 لکه روپۍ د میاشت دغه کسان اوس ناست دي او هغوی لګیا دي چې کوم انتشار یې په پاکستان کې جوړ کړی او کوم انتشار لګیا دي جوړوي او اوس په امریکا کې ناست او اوس هم یو بل شان بیانیې جوړوي چې په پاکستان کې اړې غړې دی په پاکستان کې د یو کس نه علاوه بل څوک د سړي زوی شته نه نو زه به دا ووایم چې کم از کم ځوان نسل له دا سوچ کول پکار دی چې له دې خلکو دا هغه اصلیت دی دوی تاسو دوکه کوي دوی تاسو ته مطلب یې چې مختلف شنه باغونه ښیي ستاسو په ذهن کې عجیبه عجیبه شکونه چوړي دي او په خپله ما تاسو ته ووایي چې دا د هر ځای نه تاسو چک کولی شئ په دې چک نمبرو باندې د په کروړونو روپۍ باندې اخیستې دي باقاعده د هر یو چک نمبر مې تاسو ته ووایي او د دې نه علاوه چې کوم چکونه پینډینګ دی هم تاسو ته ووایي نو دغه شان صحافیانو چې یو پراجیکټ عمران ورته موږ وایو چې شروع شوی او په هغې کې بیا څنګه خلک څنګه استعمال شوي دي او څونه پیسې پکې خلکو پیدا کړي او زموږ نوی نسل یې په داسې یو ګمراهۍ کې ور واچو چې تر اوسه پورې هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا موږ خلک په کومه لار بوځي فوج سره مونږ جنګي په خپلو کې مونږ جنګي د پاکستان معاشي حالت تباه شو پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي صرف د یو کس لپاره چې که زه په اقتدار کې منو پاکستان دی وي او که زه په اقتدار کې نه منو پاکستان دی نی نو مهرباني وکړئ په دې خبرو باندې سوچ وکړئ که څوک کنځل کوي نو کنځله کوي که څوک ته معلومات لري نو معلومات یې واله او که نور ملګري خبروي نو بیا دا پروګرام شیر